دا د قبایلو د علاقې سره د قبیلې سره یو د متاثره خاندان سره په تعلق ساتي. دلته موږ ته پکار دی چې نن ورځې موږ فکرمند شو. قبایلو ډېرې جلسې وکړلې، دومره جلسې په ټولې کړې موږ قبایلو ډېرې ځلې وکړې، دومره ځلې په ټولې کړې چې خپل حقوق او جامت وپاله. موږ ډېر احتجاجونه وکړلو، دومره احتجاجونه په فریدکوټ کې ټولې کړې، لکه دغو قبایلو وکړې، لکه دغو علماو وکړې، لکه دغو مشرانو وکړې، یو د دې علاقې ځوانانو وکړل. په باوجود د دومره درنو، په باوجود د دومره جلسو، موږ ته د دا ویل چې اوریاو کلي کې موږ ته لاس ته راغلي چې شی دي. باوجود د دې چې موږ جلسې هم کوو، موږ جلسونه هم کوو، آیا موږ سره لاس ته څه راغلي دي؟ موږ سره لایحه عمل شته دی؟ موږ سره حل شته دی؟ موږ دا یې مولانا صاحب نه او دلته موږ کوم امیر صاحب دی، موږ دلته یو چې جنازې دومره لکه موږ اوچاتې کړې. بله ورځ هم د غرونو مخه جنازې موږ په کندې اوچتوو. اپرېشنونه دومره لکه د موږ په علاقې کې وشولو، بربادي دومره لکه د موږ په وطن باندې وشولې، کورونه دومره لکه د موږ د خال په ړانګ شولو، بېکوره دومره لکه موږ شولو. دا درته وایم موږ لاس ته چې راغلي دي اوس تجویز یې موږ دا دی چې اپرېشنونه دومره امیر صاحب لکه د موږ په وطن باندې وشو. موږ دا یې چې موږ لاس ته چې راغلي دي دغه تجویز ته څه درځم چې په قرآن کې هر چې د په عربي کې ښه لفظ لیدلی دی تو د اپرېشن نه ما ورکړي دی، که رد الفساد دی که ضرب عذاب دی. په انګلیش کې چې چېرته تو ته ښه لفظ میلاو دی تو راخسته دی تو بربادي په کړي دی. موږ دا یایو چې موږ لاس ته څه راغلي دي، د علماو د دغې علاقې مشرانو لاس ته څه ورغلي دي، که نه دي ورغلي نو ورته دا جرګه د نن تاریخي جرګه شي. موږ دا یایو چې دا جرګه داسې نه شي چې ځینې بعد یو پریس ریلیز دې جاري کړلی شي او بیا خبره خام کړه. موږ یایو چې مولانا صاحب چې نن موږ ته یو حل راکړي، یو لایحه عمل نه ورته وښیي، هغه لایحه عمل د دغو پښتنو دپاره وي. مولانا صاحب د کومې ورځې کاندې نه کتره جوړ کړي او دا کتره که د پارلمنټ مخې ته یې جوړ کړه او که د جی کیو مخې ته یې جوړ کړه، زه ګمان نه شم کولی چې پارلمنټ بیا خودمختاره پاتې شي. زه ګمان نه شم کولی چې هغه جی کیو چې هغه د امریکې فیصلې کې څه نه شي او د مولانا صاحب فیصلې ته مخامخ شي. موږ دا یو امیر صاحب چې مولانا صاحب د نن قبایلو ته یو عمل وښیي. که چېرې دغو حالاتو نه موږ په سیاست وتلی شو، موږ ته د سیاسي لارې تعین وکړي. که چېرې دغه حالاتو نه قبایل مزاحمتي سره وتلی شي، موږ ته د مولانا صاحب مزاحمتي لاره وکړي. موږ په قرآن په قسم سره دا قبایل موږ د مولانا صاحب ملګرتیا کوو. واجب دي چې موږ ستړي مستمر شولو. راوړه د مرچ حوالې سره خبره مرچ اختیم کې چې دریا دې موږ مفاد دپاره نه دي شوی او نن هم زه دا ګمان کوم چې دښتې به د دغو خلکو خپله پیدا وي. قبایل یقیناً چې د روایاتو خلک دي، د جرګې خلک دي، مجور خپل روایات، قرمه خپل روایات، وزیرستان خپل روایات، موږ د روایاتو تفریق ته کړلی شي. دا مرچ دا هم دغه فایدې دپاره شوی دی. موږ دا یو چې تاسو مولانا صاحب امیر صاحب موږ دپاره وسیع سوچ لرو، فکر لرو. تاسو سره کې ته هم د دغې علاقې څښتن یې، ته ولې چې دغې علاقې څخه د شپږو کالو تېر شو. زه دا یم چې دغه رقمه یو مثبت او اخري قدم پکار دی، هم د اپرېشنو حوالې سره، هم د دغې جرګې او د دغه مرجع حوالې سره. موږ دا یو که مولانا صاحب موږ ته مخکې شي، تاسو به د هغه ملګرتیا کوو. جزاکم الله